ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم حاضرین مسلمانانو علماء کرامو د ټولو نه وړاندې زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو صرف او صرف د الله د رضا دپاره د خپل محبوب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د ذات بابرکات سره منسوب دی پروګرام کې شرکت وکړو الله دې تاسو ټولو ته د خپل شان عالیه مطابق بهترین اجر درکړي او زما د الله په بارگاه کې کامل یقین دی چې په دقه تشریف راوړلو به خدای ستاسو د دنیا او د آخرت ټولې بندې بیړۍ روانې ان شاء الله محترم حاضرینو ما ستاسو وړاندې دا کوم د قرآن مجید آیتونه چې تلاوت کړل یا دا کوم احادیث مبارکه ما د نبی علیه السلام مبارک چې کوم تلاوت کړو د دې تعلق د نبی علیه السلام مبارک د ذات بابرکات د شان سره دی اولنې آیت مبارکه دی الله فرمایي چې او فرمایا محبوبا د الله په فضل او د الله په رحمت سره تاسو خوشاله شئ او ستاسو دا خوشحالي د کائنات د ټولو نعمتونو نه بهترینه ده د الله په فضل سره او د الله په رحمت سره اوس د الله رحمت چې دی هغه د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو الله فرمایي چې تاسو د نبی علیہ السلام مبارک په ذات بابرکات سره خوشاله شئ او د بل آیت مبارکه الله فرمایي چې محبوبا ما ستا د پاره ستا ذکر بلند کړو ورفعنا لك ذکرک یعنی ما ستاسو د پاره ستاسو ذکر خیر هغه بلند کړو او دا بل آیت مبارکه الله فرمایي چې محبوبا منګ تاسو ته کوثر یعنی خیر کثیر در کړلو خیر کثیر څه شی دی
په بخاری شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې الله تعالی د ټول کائنات د خزانو چابیان زما پلاس کې دا په بخاری شریف کې دا حدیث چې الله د ټول کائنات د خزانو چابیان زما پلاس کې دا یاد لري الله تعالی منتدیر عظیم الشان نبی را کړی دی الله فرمای کنتم خیر امتین تاسو بهترین امت یې په شرقایت کې لیکلي تاسو بهترین امت یې ځکه چې تاسو نبی بهترین دی تاسو بهترین امت یې ځکه چې تاسو نبی بهترین دی دا یاد لرئ د نبی نه بغیر د الله په بارگاه کې د امت هیڅ معنا او مطلب نشته دی دا یاد لرئ تاسو بهترین یې ځکه چې تاسو نبی دا بهترین او د نبی د وجه د امت بهترین کېدل د دې لپاره د قرآن بل آیت واوري الله فرمایي دویم سپاره دا وکذالک جعلناکم امتا وسطا د دې آیت مبارکه په تفسیر کی بخاری شریف کتاب التفسیر نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث بیان کړی ډېر په غور او په محبت واوري وکذالک جعلناکم امتا وسطا د دې آیت مبارکه په تفسیر کې امام بخاری لیکلی کتاب التفسیر جلد ثانی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وَإِذَا قیامت پورس نوح علیہ السلام بدا اللہ بارگاہ کی پیش اللہ بورتا فرمائی تا زما پیغام رسولیو اللہ تعالیٰ تب نوح علیہ السلام عرض کئی چھ آو جی ما رسولیو دا نوح علیہ السلام دا قوم نبا اللہ پختنو کی زما دی پیغمبر پیغام رسولی و قوم بوئی نجی اللہ با ہر نبی نے پختنہ کہ اللہ تا دا ہر سے علم شتا خودی توی اتمام حجت لئلا یکون للناس علی اللہ حجتن ہر نبی بوئی من پیغام رسولی امت بوئی ندے رسولی اللہ با انبیاء تا فرمائی تاسو سر گواشتا اس جواب واقعی دا بخاری شریف کی دا حدیث دے کتاب التفسیر کی اللہ با انبیاء تا فرمائی تاسو سر گواشتا طول انبیاء بوئی چی منگ سر گواہ دا نبی آخر زمان امت تے نگورا دا نبی علیہ السلام مبارک دا برکتا دا مبارک امت را لگیا کی گی دا پیغمبرانو پا حق کی گواہی ورکئی دا دا پیغمبر اعزاز دے دا پیغمبر دا وجن خودے دی امت تا اعزاز او شرافت ورکڑے ما تاستویل چی دا پیغمبر نا بغیر دا اللہ پا بارگاہ کی دا ہیچ چاہس مرتبہ و درجہ نشتا اللہ چی چاہتم سو ورکڑی دی خپل بارگاہ کی دا مبارک پیغمبر دا وجن ورکڑے اور نبی علیہ السلام مبارک پا خپل فرمائی مسلم شریف کی حدیث وَفُزِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ ما تا پٹولو انبیاء بانی فضیلت ملاو شوے دے نبی صلی اللہ مبارک پخبلا فرمائی وی مالا پٹولو انبیاء بانی فضیلت راکڑے شوے دے پشپگو خبرو اولنی خبر دا اعطیت جوامع الکلمی ما تا جامع کلمات راکڑے شوی دی دلتا پا یوی خبر بانی تاسو زان پوئی کئی جامع کلمات مطلب دا دے چی مختصر خبر دیر معنی مختصر عبارت دیر معنی دا دے مطلب خوب کائنات کے ہر فصیح و بلیغ دسی دے نو بدے کہ خود نبی صلی اللہ مبارک سے فضیلت ثابت نش طول انبیاء جامع خبری کئی انبیاء ان علاوہ فصحاب لغا جامع خبری کئی نو د نبی علیہ السلام مبارک پر ذات بابرکات کی د جامع کلمات مطلب ڈاکٹر سیبدار خبر ازان کوئی کئی چی مبارک
مختصره خبره کړې ده او دا مختصره خبره ډیره معنا ته نه ډیر علوم ته مشتمل ده ډیر علوم چې د مبارک د یوې خبرې نه د کائنات ډیر علوم راوتلي دي یعنی دا معنا بنه کې د پیغمبر په شان کې د جامع کلمات چې مختصره خبره او ډیره معنا دا ټول انبیا دي ټول فصحا دي د نبی علیہ السلام مبارک د ذات بابرکات مبارک د جامع کلمات مطلب دے مختصر خبره ډیر علوم ته مشتمل ډیر علوم او دویم مبارک فرمای و نصرت بالرعب زما مدد کړي شوی دی په رعب سره نبی صلی مبارک راضی مبارک چې بچر ته تشریف وړو نو چې دشمن به د یو میاش په مسافت کې و د نبی صلی مبارک رعب په دشمن باندې تاریش ونصرت بالرعب دریم واحلت لی الغنائم زما د پاره د مال غنیمت استعمال حلال شو د نبی علیہ السلام مبارک د تشریف اورین مخ کې د مال غنیمت استعمال به حلال نو دا بچام استعمالوي نش سلورم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا الله دا ټول کائنات زما د پاره جای عبادت او طهارت وګرځو د نبی علیہ السلام مبارک نه وړاندې عبادت بس صرف په عبادت خانه کې کېدو طهارت بس صرف په اوبو باندې حاصلېدو عبادت خانه نه بغیر به عبادت نه کېدو او د اوبو نه بغیر به طهارت نه حاصلېدو دا د نبی علیہ السلام مبارک فضیلت شرافت او کمال له او د مبارک د وجه نه د امت د پاره سہولت چې هر ځای کې ته عبادت کویش او هر ځای کې ته طهارت حاصلويش او سلورم وارسلت الى الخلق کافتا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زه د ټول کائنات د پاره نبیم د ټول کائنات د پاره د نبی علیہ السلام مبارک نه وړاندې نبی به تشریف راوړو د مخصوص وقت مخصوص علاقه او نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات هغه د ټول کائنات نبی دی د ټول کائنات او تر د قیامت پوری نبی دی د ټول کائنات نبی او تر د قیامت پوری نبی او شپږم خبر مبارک فرمای وختم بی النبیون وما باندې الله تبارک وتعالى د نبوت دا سلسله ختم کړل اوس د نبی علیہ السلام مبارک نه بعد په هیڅ یو معنا کې هم نبی نشته دی بس خلاص او یو خبره بل واوري دا زمونږ دا محفل دا د مبارک پیغمبر د تعریف محفل دی نعت خوانان هم د مبارک تعریف کوي علماء کرام واس کې هم د مبارک تعریف کوي او تاسو د واس په دوران کې درود و سلام وایي خدا د پیغمبر تعریف دی ټول نو ان الله وملائکته یصلون علی النبی بخاری شریف کتاب التفسیر د آیت مبارکه ترجمه چې الله او د الله مبارک ملائک چې دی په پیغمبر درود وایي نو اوس د الله د درود ویلو مطلب څه دی د الله تعالی د درود ویلو مطلب دی په بخاری شریف کتاب التفسیر د الله د درود شریف ویلو مطلب دی ثناؤه علیه عند الملائکه چې الله تعالی د فرشتو په مخ کې د خپل پیغمبر تعریف کوي الله د فرشتو په مخ کې د خپل پیغمبر نګورا د پیغمبر د تعریف محفل منعقد کول دا د الله تبارک وتعالى طریقه ده زمون چې کوم دا محفل منعقد کړي دی کنه والله لازم زما د الله په ذات قسم وي چې څوکم د پیغمبر د خوشحالي محفل ترازی خدای داغي دنیا او آخرت شاد و آبادی دا دعا نه کوم د سکیږي یقینا کی چې څوکم د مبارک په محفل کې شرکت کوي دا یاد لري علامه ابن جوزی وای تحفۃ العروس کتاب کې لیکلي وای چې کم کس د پیغمبر په میلاد خوشاله شي
کم کس چې د پیغمبر په میلاد خوشحاله شي کنه د الله په بارگاه کې هغې دپاره د جنت نه علاوه بل ثمر او صله نشته دی د خدای په بارگاه کې د داسې انسان صله هغه جنت دی چې د الله د رضا ځای دی دله به الله ورکوي دا علامه ابن جوزی لیکلي په تحفة العروس او د نبی علیہ السلام مبارک تشریف راوړل علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مبارک تشریف راوړو په کم کال کنا نو د پیغمبر د تشریف راوړو دا برکتو چې په هغه کال په ټول کائنات کې الکان پیدا شو ټول کائنات کې الکان پیدا شو دا د پیغمبر د تشریف راوړلو برکت او دا یاد لرئ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی د پیغمبر ذات بابرکات رحمت تے صرف رحمت نبی صلی مبارک فرمائی وی د موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی ہم فرعون او زما پا زمانہ کی ہم فرعون دے چاگی نوم دے ابو جہل او زما دا فرعون د موسیٰ علیہ السلام د فرعون نډیر بدبخت او ځکه د موسی علیہ السلام فرعون چې و هغه د وفات په وخت کې چې زه ایمان راوړم آمنت برب هارون و موسی او دا ابو جهل چې کله مړ کېدو نو د ویل چې زما دا سر لاندې نه کټ کړي چې زما سر د نورو سرونو ممتاز ښکاري شي دا په بخاري کې شته اوس ابو جهل د نبی علیہ السلام مبارک دومره سخت دشمن خود دین باوجود په ابو جهل باندې عذاب په دنیا کې رانلو دا ولې رانلو الله په قرآن کې دې جواب کړو باوجود د دین چې ابو جهل دا ویلې وای الله کوم په باطل او کوم باندې د اسمان نه کاڼي راوړوا دام په بخاری کې شته خو به مونږ دا ځکه الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محبوبہ ابو جہل اگر که زما ډیر لوی دشمن دی خو چې تر څو پورې ستاسو ذات بابرکات د دې په درمیان کې موجود وي الله فرمایي زه عذاب نه رالیږم ځکه عذاب د خدای چې دی دا غضب دی او د نبی علیہ السلام مبارک ذات بابرکات رحمت دی نو یو ځای کې چې رحمت وي که نه هلته غضب نه راځي نو دا د مبارک د تذکری دا محفل چې دی دا د رحمتونو د نزول محفل دی کم کس چې په دغه محفل کې ناست وي په هغې باندې د الله انوارات برکات او رحمتونه را نازلېږي دا کس دی بې غمه او بې فکره په دنیا کې ګرځي دی د الله په رحمتونو کې دی د الله په رحمتونو کې نو خدای تبارک وتعالی دی تاسو ته او مونږ ټولو ته د نبی علیہ السلام مبارک د ذات بابرکات کامل معرفت او د هغې مبارک و محبت نصیب کړي ځکه د دې محافل لب لباب دا دی چې ته د یو چا تذکره ډېره کې که نه نو خود به خود به ستا هغې سره مینه او محبت پیدا کېږي نو د دې محافل لب لباب د الله محبوب ښه یوه خبره درته بله کوم دا حدیث دی دا حدیث په مستدرک للحاکم کې دی مستدرک للحاکم آدم علیہ السلام د الله تعالی په بارگاہ کې توبه وبس یا الله د محمد په توفیل زما ګناه معاف کړه الله فرمایي ته محمد څنګه پیژنې دا په مستدرک للحاکم کې دی چې دا اوس درته وایم و یا الله چې کله تاسو زما په بدن کې روح واچوله ما په عرش عظیم ستا نوم سره د محمد نوم وکړ نو الله فرمایلی الله وی لولا محمد ما خلقتک وی که نبی علیہ السلام مبارک پیدا کول زما مقصود نه وی کنه نو ما به تم نه وی پیدا کړی نو مطلب دا وته چې زمون مبارک پیغمبر وجه تخلیق کائنات ته وجه تخلیق کائنات د چا د برکت چې الله دا هر یو شی د عدم نه وجود ته راوستلی دی نو چې څومره په خپل پیغمبر باندې موږ افتخار وکړو چې څومره پې موږ فخر وکړو دا بیا هم کم دی چې څومره پې موږ فخر وکړو دا بیا هم کم دی
والضحى واللیل اذا سجى والضحى تفسیر عزیزی کی لیکلی شاہ عبدالعزیز رحمت الله علیه وای والضحى کې د پیغمبر د پیدایش په ورځ خدای قسم خوړل وای د والضحى معنی د شاہ عبدالعزیز وای محبوب په هغه ورځ می د قسم چې په کوم ورځ تا دنیا له تشریف نو ګوري الله مونږ ته یو داسې لاجواب پیغمبر را کړی دی ما جامع اشرفیه لاهور کې سبق ویلو زمونږ یو استاد محترم اوس وفات شو الله دې جنت الفردوس کې درجات نصیب مولانا عبدالرحمن اشرفی سے هغه دوی یو جمله کوله دا د عربونو روپو جمله ده وای الله چې دې کنه الله وای په خالقیت کې لاسانی دی الله وای په خالقیت کې لاسانی دی او محبوب په مخلوق کې لاسانی دی الله په خپل میدان کې لاسانی دی او محبوب وای په خپل میدان کې لاسانی دی وای د محبوب په ټول کائنات کې په ممکناتو کې هیڅ نعم البدل او همسر نشته او یو عجیب خبر درته کوم به بواس ختموم دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه د مسلم شریف شرح لیکلی د فتح الملهم پاغی کې باب فضائل مدینه کې لیکلی باب فضائل المدینه علامہ شبیر احمد عثمانی سے وای موږ نه دی یو کس د نبی علیہ السلام مبارک د مرتبه مبارک پوښتنه نه کوي چې د نبی اسلام مبارک مرتبه صدا موږ دا پوښتنه وای مکه وای علامہ شبیر احمد عثمانی وای چې د نبی علیہ السلام مبارک مقام او درجه څه شي دا وای موږ نه دا پوښتنه مکه وای زمونږ ایمان دی چې د نبی علیہ السلام مبارک بدن اطهر مطهر سرا کما خاور په وسط شو کنه وای زمونږ پنيز د هغه خاوري درجه د خدای د عرش او د کرسی نه افضل ده دا علامہ شبیر احمد عثمانی سے په فتح الملهم کې لیکلي او امدغه خبره په وفا الوفا کتاب کې هم لیکل شوی دی وای موږ د څوک د مبارک د درجه پوښتنه چې د مبارک څه مقام دی مقام مصطفی کیا ہے محمد کا خدا جانے موږ نو صدا پوښتنه مکوئ چې د مبارک څه درجه ده وای زمونږ پنيز د مبارک د بدن اطهر مطهر سرا چې کوم خاور په وسط شوی هغه د عرش او کرسی نه اعلی او بالا نو الحمدلله رب العالمین ټول وی الحمدلله رب العالمین چې الله مونږ ته خاتم النبیین مبارک پیغمبر یو لاجواب کامل اکمل پیغمبر نصیب کړي او به الحمدلله رب العالمین چې موږ د هغه پیغمبر د مبارک نسبتونو محفلونو کې شرکت والا خلک خدای پاک د ستاسو د ټولو دنیا او آخرت خسته کړي هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین